جرګې موږ چې اولنۍ جرګه وکړه نو په 29 نومبر 2025 باندې د باچا د په ځای کې وکړه باچا هاوس ریګا د هغې سره چې موږ خبره وکړه اول نو هغې دا وویل چې موږ درله پې سبا شروع کړو نو موږ ورته دا ویل چې سبا په خیر تاسو شروع کوئ خو هغه روډ د کار نه دی لکه تاسو په کمر به تارکول اچوئ که نه نو موږ خو روډ غواړو موږ ولګېدو ځکه چې هغې کې ډاټونه نه وو په هغې کې سیډوالې نه وې په هغې کې وټې نه وې په پی سی ون خبره زه کوم کوم چې پی سی ون په ریټن کې پروت و موږ ویل دې نه غوره دا ده چې موږ 10 کلاسې ناکام وکړو نو موږ به 15 میاشتې نور ناکام وکړو او موږ ته به دا روډ چې دی دا به ریوایز شي نو هغې کې موږ داسې وکړه چې هغه روډ په هغې کې سی این ډبلیو ډپارټمنټ و په هغې کې چې څومره ریولنټ ډپارټمنټ شو ټوټل پکې وو باچا سره موږ خبره په دې ختم کړه چې د دې به ریوایز وشي نو باچا وی چې زه ریوایز کوم د څومره وخت کې باچا وی چې 2 میاشتې کې به انشاءالله که خیرې وشي خو اصل کې موږ خو پرې دغه باندې پوهېدو په دې پراسس باندې نو ما ته دا اندازه لګېده چې دا په 2 میاشتې کې نه کېږي نو موږ ورته ویل چې باچا دا 3 میاشتې شو باچا وی ټیک ته باچا به زما دا خبرې اوري مو هغې ته زه وروستو راځم نورې چې کومې مسلې دي خو روډ چې دی نو دا غټه ایشو ده باچا سره چې هغې چې زموږ فایل ریوایز لولېږو هغې دپاره موږ طریقه کار دا وکړو پلین چې باچا دا خبره وکړو چې ګروپ په جوړ شي موږ ورله ګروپ جوړ کړو په هغې کې موږ اکسین او په هغې کې موږ ایم پی اے صاحب په هغې کې ټیکهدار او انجینر ټول خلک موږ ور واچولو په ډیلی بیس باندې به د هغې پراګرس شروع شو او هغه ګروپ هر څه موجود دي پراګرس شروع شو او موږ ورته بانتهایي دعا کوو صالح جان صاحب چې هغه زموږ اول اکسین و او د هغې نه علاوه د هغې اول چې کوم شیراز صاحب ایس ډي او هغې پکې منډه تړله ووله شپې د ورځې به پېښور ته تلو هغه فایل زموږ چې و نو هغه ایټ د اینډ په دې تېر شوي هفته کې چې نو هغه اپروف شو هغه اپروف شو د هغې نه پس موږ بیا رالو باچا خواله چې باچا څه پوزیشن دی د هغې وجه دا ده چې زموږ دا روډ چې دی نو دا 3 پورشنه دی یو شروع شوی دی د بټاړۍ نه د شمناله پورې چې دا د 6.1 دویم د هغې نه پس بیا شروع کېږي چې 1.5 دی د برشمناله پورې دویم د برشمناله شروع کېږي او زموږ د اوړک د موړۍ د خوا پورې دی او دا د 4.5 د دې موړۍ خوا نه جو بره کوم روډ دی دا ټي ایم اے سره دی هغې طرف ته نه ځو اوس چې زموږ څومره روډ دی هغه د هغې ډیمانډ چې موږ کوم د موړۍ د خوا پورې کوو ډیمانډونه دا دي چې موږ بیا رالو خیر د باچا خواله رالو باچا دې موږ ته وی چې موږ د دې چې څومره صفایي ده او د دې چې کوم کټینګ دی نو دا به موږ داسې وکړو چې په دې مۍ ته به خیر موږ تارکول شروع کړو او صفایي چې ده موږ په 10 ورځو کې 10 اپریل راته وکړو خیر موږ بیا ورلو موږ چې بیا رالو بیا سره موږ رابطه کېږي څه پوزیشن دی بیا خو به میسج نه سین کو ټیکهدار به تا به ورته وایي یو څه وي هغې به بل څه وي موږ په دې خبره مجبوره شو چې اوس دې زموږ دا خبره نه مني موږ خو جرګې وکړې او خبره زموږ نه مني نو څه خو به کوو که نه ځکه چې موږ ته خو ضرورت دی ضرورت خو پوره کول غواړي موږ مطلب دا چې موږ به پریس وکړو موږ خپل ځان ته کوم ټایم چې ټارګټ کړی و هغه ډیټ خو خیر زه دلته ویلی نه شم الګ سیکرټ دی نو موږ ځان ته ټایم دغه کړی و چې موږ به ټولې پارټۍ راوباسو موږ به سواړی په چوک کې هلته به کینو او دا مینت چې اول موږ د جرګې په شکل کې کړی دی اوس په احتجاج په شکل کې هلته به کینو دا باچا به راشي و خبره به ورته وکړو چې باچا دغه پوزیشن دی بله لار موږ سره نشته خو چونکې اوس موږ ته کې څه پازیټیو پوینټس را روان دي هغې اپروول راغلی دی اپروول به د هغې به ټینډر لګي د هغې نه پس دا بره چې کوم دی دا اپروول دا خبره خو ټیک ده خو په اپروول کې خبره زموږ د باچا سره دا شوې ده باچا به زما دا خبرې اوري باچا تاسو په خپله خوله دا ویلي دي آن د ریکارډ په ریټن کې پرتې دي چې دا روډ به موږ هغې ټیکهدار له نه ورکوو کوم سره چې 10 ایئر بیک و دا خبره زموږ په دې شوې وه چې لوکل کس له به دې نه ورکوو یا خو یو لوکل کس وي نو که معمولي څه غلطي ته وشي بیا ورته سړی خبره کوي نو خفه کېږي او خبره خو به کوو خبره به ځکه کوو چې د قام خبره چې ده به دې به یو بل خفه کوو ذاتي خبرې چې دي ملګرتیاګانې دا به سیټ ټکو خو چې د علاقې نقصان کېږي د انسان نقصان کېږي پای به خبره کوو باچا وی چې موږ به یې نه ورکوو اوس پکې خبره دا ده چې هغې دا خبره کوي چې په سټپ کې موږ ته د دې بیا را فنډینګ کېږي نو که موږ سره د پیسې چې کمې وي نو دا ټیکهدار موږ دپاره دا دی چې خپل سړی دی نو موږ له به یې زر کوي
او خپلې پیسې به ولګوي نو موږ درست ورکړو ښکلې خبره ده. موږ هم دا موږ چې نان لوکل غواړو، نان لوکل موږ دغې لپاره غواړو چې کم چې د PC1 ټایم فریم دی باید کې د روډ کمپلیټ شي. نو که هغه موږ له دغه زول ټیکهدار کولی شي او وایي چې زه ورته د شګې په ځای خاورې نه اچوم، زه تاسو روډ ټیک کوم څنګه چې نان لوکل کوي، بالکل موږ ورته تیار یو. ودې کې خو موږ سره به دا سړی اول کېنی، د هغې وجه دا ده که سبا دی بیا دا چل کوي ځکه به یې کېنی. موږ په اعتبار اوس ځکه نه کوو چې 10 کاله تا سره تا ناقص کارکردګي وکړه، ته چې په یو ځل سړي یو دوکه ورکړې به دویم ځل په څوک اعتبار نه شي کولی. نو دغه اعتبار به موږ هله کوو چې دی موږ سره کینی چې به یې وروستو که دا مسلې وي بیا نو بیا به رانه خفه کېږي نه. یا اخلمه چې اخلې کم چې موږ د نان لوکل نه غواړو، کم چې د PC1 کې دی څومره چې دی PC1 چې تا ته څه ویلي دي دا PC1 موږ نه دی تیار کړی، ډپارټمنټ تیار کړی دی، د دې ګورنمنټ پکې انوالو و، د دې ایکسچینج چې دی دا ټول دي خپل خلک دي دوی تیار کړی دی. PC1 مطابق زموږ دغه ده ډیمانډ پس دا دی چې دا به موږ ته اول نان لوکل که چېرې لوکل وي دی دې واخلي خو موږ سره به یې کېنئ، وروسته پکې خفقان کېدی نه، ځکه کور کلي خلک یو کار غلط وشي بیا خبره کوي نو او که نه کوي نو نقصان کېږي، او که خبره کوي نو سړی خفه کېږي. نو غوره دا ده چې دا سړی موږ سره اول کېنو او خبره وکړو. دا مذاکرات دې ته موږ ان ټایم تیار یو، دې ته موږ ان ټایم تیار یو دې مذاکراتو ته موږ سره د کېنئ. بل دا خبرې چې کومې دي خبرې دا په هوا باندې نه ختمېږي. زموږ یو کمیټي ده، موږ سره تاسو ټیک ته اخره کې خبره جوړه نه شوه، تاسو نه اورېده، تاسو اورېده موږ اورېده خو تاسو نه اورېده. تا 2 غوښتې موږ درله 3 درکړي، تا 10 غوښتې میاشت تېره شوه. دې مطلب دا دی ته نه اورې که نه موږ خو اورو. اوس موږ پرې څه لګو؟ دا څه دمکي نه ده، دا څه بدماشي نه ده، دا زموږ اواز دی، موږ اواز رسو خلکو ته. تاسو ته خو په دغه شکل کې در رسو نه اورئ، اوس ته په دې شکل کې در رسو. د هغې نه پس دغه یو ډیمانډ زموږ د شمنال په روډ کې دی. د شمنال روډ 18 فوټ تارکول دي، چیرې دی شولډرې دي 3 فوټ په یو سیټ 3 په بل. نو د دې PC1 چې دی دا موږ د ایکسین CNW بونیر نه دا مطالبه کو، دا زموږ رایټ ټو انفارمیشن د RTI ایکټ خلاف د هغې د لاندې به که چېرې موږ ته نه راکوي نو بیا موږ دغه کو RTI لاندې به ورځو. رایټ ټو انفارمیشن چې زموږ چې کوم حق ته موږ ته انفارمیشن راکړي پکار ده چې موږ له داسې راکړي. PC1 دی د روډ دی، په دې کې څه غټه خبره نشته. PC1 دی راکړي موږ سره چې کاپي چې کم از کم موږ دې ته خو ګورو که نه چې دا روډ روان دی، دا چې دا ټاوله کومه دا نقشه جوړه کړې ده په دې روان دی که په څه روان دی. تا دې کې 100 ډاټونه اچولي دي، تا دې کې سایډ والې شوره کړي دي، نو چې دغې مطابق دی کې ټایم فریم موږ ته پته ولګي، بجټ موږ ته پته ولګي. نو دویمه مطالبه زموږ دغه PC1 به راته ملاوي راکوي. اولنۍ مطالبه چې وه هغه به ټیکهدار چې دی هغه به موږ ته موږ سره کېنئ که چېرې دغه ټیکهدار وي. دویم د هغې نه پس د شمنال نه اوبره روډ شروع کېږي 1.5 روډ. دا 1.5 روډ چې دی دا د شمنال له کلي نه شروع شوی دی، د بر شمنال ته رسېدلی هم نه دی، او 1.5 هم نه دی، دا 1100 میټر دی. نو دی اوس په دې باندې دا وایي چې موږ د اختر نه پس په دې باندې تارکول شروع کړو. موږ به انتهایي خوشحاله یو، موږ یې شکریه ادا کړو، خو شکریه موږ د باچا ادا کړو، د لوکل خلکو شکریه ځکه نه ادا کړو. او دا زه باچا ته هم دا خبره کوم چې باچا ته چې کم کارونه کوي دې خپل منیټرینګ کوه، خپل منیټرینګ یې په دې بنیاد باندې کوه چې دا زیاتره کارونه چې غرضي کې څه روان دي هغې منیټرینګ نه کېږي، ټوټل پکې هغې کې کرپشن روان دی. زموږ سره ثبوتونه دي، که ان کیس خامخا تاسو وایئ چې موږ له ثبوت که نه نو ما سره شته، بالکل زه اني ټایم تیار یم، زه ثبوت ورکولی شم، د یو سیز ورکوم، په ورډینګ کې به هم ورکوم، اورلی په ریټن کې هم ورکوم، که د ټیکهدار وي که هغه د لوکل خلکو وي، او که په کوم سیز کې هم وي که هغه بور دی که بل سیز دی بل سیز دی، خو هغې ته موږ نه ځو، ذاتي مسلې دي، موږ روډ ته راځو. دا 1.5 چې دی دم په PC1 کې دم 18 کیلومیټر دی، سوري 18 فوټ دی، چې فوټه دی شولډرې دي، څنګه چې د کوم شمنال روډ دی دغه شان بر شمنال دا روډ دی. نو دا دوی اوس باره کوي، په دې کې ډاټونه نشته، په دې کې وټې کې هغې کې خاورې اچولي دي، سبا به بیا ښکته پروت وي. نو اول به دا تارکولو ته برابروي، وروسته به تارکول کوي. روړه چې پکې اچولې روړې دپاره نارمل دارې چې ته به 2 mm نه والا د انجینران به هم زما د اواز اوري 2 mm to 3 mm پورې ته روړه اچولی شي. د دې نه علاوه ته غټه روړه دې ته نه شي اچولی، دا الاو نه ده، ځکه چې بیا په یو سایډ باندې ټیر ځي بل طرف ته راچوتېږي. هغه روړه چې اچولې ده هغه 5 mm نه هم سیوا ده، هغه به راکموي.
روډه به دوی دوباره کوي، دا د تارکول روډ نه دی، دا به 18 ته رسي. که دوی وایي چې دا 12 دی، PC1 موږ سره دی، موږ سره د هغې یو پیچ ته چې دا 18 فوټ دی، موږ ته د دې PC1 دی راکړی شي، د دې بلې روډ مو دا موږ ته 18 کوي، تارکول پې شروع کوي. بېشکه هفته ده، 2 هفتې پس پې شروع کړي، خو 18 فوټ راته پوره کوي. د هغې نه پس 4.5 روډ دی چې د موړۍ خوا ته رسېدلی دی، او دا روډ چې دی نو په دې کې کټینګ لا نه دی شوی. د 1.5 نه به بره به دې به کټینګ شروع کېږي. نو اول دا چې موږ له 2 سیوټې راولېږي، دا لاندې کې اول د تارکولو ته جوړ کړي، بیا به تارکولو کې پرې بره دې کټینګ شروع کړي. داسې نه چې موږ د دې ذمهوار نه یو چې دی موږ ته ټیکهدار دا وایي چې هغه ټیکه هم د هغه نه شو اخیستی، خو د هغه ده. خو که ټیکهدار موږ ته دا وایي چې ما سره 2 سیوټې نشته، ما سره دا نشته، ما سره ټرک نشته، ما له دا راوله، ما له هغه راوله، دا زموږ کار نه دی. زه به اسلام آباد نه دلته ټرکونه ګورم، یا به ټیکټرې ګورم، یا به زه بل سړي له ګورم. دا د دوی ذمهواري ده، دوی ته پیسې میلاویږي، دا دوی په موږ احسان نه کوي. دا زه ټول چې غرضي ته یم په دې سیز باندې ځان پوه کړي، په موږ احسان نه کوي، دا دوی ته په دې پیسې میلاویږي، او دا کارونه به دوی بالکل ټیک ټاک په کوي. نو دغه روډ چې د دغه کټینګ دی چې کله هم شروع کوي، موږ یې شکرګزار یو، شکرګزار یې ځکه یو. او دویمه دا خبره زه کومه، زیاتره د PTI چې څومره هلکان دي هغې دا خبره کوي چې دا په دې به خبرې کېدې چې دا شمنال اکشن کمیټۍ ته به د دې دغه ځي کریډټ به ځي. نو دا خبره زه په دې پریس کې ستاسو ټول په وساطت باندې کوم چې په شمنال اکشن کمیټۍ کې چې کوم هلکان دي 2-3 پکې مسافر دي، زه په خپله اسلام آباد کې ما څه پکې نور هلکان دي، موږ سره 2930 کروڑ روپۍ نشي چې موږ چاله روډ وکړو. شمنال روډ موږ کولی نه شو، موږ سوشل خلک یو، زموږ خپل یو فاونډیشن دی شمنال سټوډنټ ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې موږ اواز اوچتولی شو، اواز موږ اوچت کو، بقایا چې روډ څوک کوي کریډټ هغې ته ځي. نو دغه موږ د باچا شکریه ادا کوو چې باچا په هغې کې موږ سره لګیا دی، خو باچا یو ډایرکشن چې دا به چینج کړي، د هغې وجه دا ده چې کومې خبرې ورته نیګیټیو میلاویږي د لوکل له طرف نه، نو دغه حقایق نه دي. باچا دې کمیټي راغواړي او د کمیټۍ سره دې هر څه ایکسپلین کړي. د هغې نه پس BHO ده روډ، خو دغه خبره وه. BHO چې کله کېږي، زه په خپله د فیلډ ریلیټډ سړی، ما ته پته ده چې دا څه کېږي. هغې کې زموږ یو ملګری کېنولی دی، د باجکټۍ دی، تاسو به د باجکټۍ د کسان پېژنئ، او هغه په رستم کې ډیوټي وه، او هغه سره د وایپ نه وله ډیوټي هلته ټرانسفر کړی ده، زموږ په BHO ته لېږلی دی. او په هغې باندې زموږ د لوکل دا زموږ سوچ دی چې لوکل PTI خلک دغه ورکوي چې زموږ BHO بحال شو. بحال دې ته نه وایي، په BHO چې موږ څومره پوهېږو دومره بل سړی نه پوهېږي. هغې وجه دا ده چې پیړ زما دی، نو کم چې د چا پیړ وي هغه په هغې ښه پوهېږي. اوس په جون جولای کې د هغې بجټ وځي، هغې ته به هلکان اپلای کوي، څومره ډاکټرس چې دي، یا نرسان دي، یا LHOs دي، څومره چې ټیکنیشن دي، د هغې نه پس په د هغې ټیسټ ارینج کېږي، د هغې نه پس په دې ته دوی ټرانسفر کېږي، د هغې نه پس په دا چې دا به بحال کېږي. دا فعال نه ده، دا بحال نه ده. یو کس پکې ناست دی زموږ سترګو د تورولو لپاره رالېږلی دی، کوم سامان چې ترې راوړی دی هغه یې د یو د بل BHO نه راغستی دی. بده خبره چې سړی وایي، ځکه چې بل یو سړي ما ته کال وکړو که ستاسو BHO هغه کار کمپلیټ شوی وي خپل سامان راولېږئ، زموږ ده که نه، دا څومره بده خبره ده. تر دیوانه ور BHO نه سامان نه هلې بره او موږ ته ږدي، نو د هغوی به څه کوي؟ څنګه چې موږ چغې وباسو، خو موږ یې موږ ته تکلیف دی، تکلیف خو هغوی ته هم دی. نو په BHO کې بالکل څه نه دي شوي، یو کس ناست دی ډایرکټ رالېږلی سترګو تورولو لپاره، دغه طریقه نه ده. هغې به پراپر اډورټایزمنټ کېږي، هر څه به کېږي. د هغې نه وروستو ډیمانډ تاسو ته موږ ووایو چې ډیمانډ دغه دی. د هغې نه وروستو مین چې کومه ایشو ده، دا موږ د دې لوکل ګورنمنټ چې اوس کوم دی کرنټ ګورنمنټ ځکه په مخکې ږدو چې زموږ سکول دی او میډل سکول دی، د پرایمرۍ نه د 5 نه هلکان فارغېږي 100-105 کسان، لاندې په میډل سکول کې په 6م کلاس کې یوه کمره ده د 6م کلاسو، او په هغې کې راځي 55 کسان. هیډ ماسټر صاحب بار دا خبره کوي، بار دا خبره کوي، او هر چا سره پکې میلاویږي چې بهی دا سکول موږ ته هایي کوي چې کم از کم دا هلکان 100 راځي، نو زه خو به چېرته کېنوم که نه، نو که زه یې نه کېنوم نو دا هلکان به څه کوي، دلته خو نشي راتلی، نو بټاړۍ ته به ځي، نو غریبي د بټاړه خو زور نه راځي، نو څه به کوي؟ بار به ځي، کولچې به خرڅوي، مزدوري به کوي په دې عمر کې، او هغه هلک خراب شي، چرس کې، پوډرس کې، او بیا په کور کلي کې ټونډه سوسایټي ته مسله. نو د دې حل دا دی چې دا موږ ته میډل کې میډل دا شوی مو، خو چونکې امیر صاحب د کولیاړی زما اواز به اوري خفه کېږي به نه،
هغه ولګېدو. دا دوی په خپل پی ټي آی کې دنده دا خلک دی شمنال میډل سکول یې راواغستو هی شوی او کولیاړی یې ورکړو. نو کولیاړی خلک زموږ خپل خلک دی، موږ د هغوی بد نه وایو، خو ډېرې خوشحاله کړي امیرزی به له ورکړو. خو اوس دوی له دا پکار دي چې زموږ دا خو دې ورکړو، نو اوس زموږ دې له خو هم څه وکړه که نه، دا خو اوس ښه یې کړه که نه، خو دې رانه وتښته. دا خو اوس پکار نه ده. یو دغه دی. دویم زموږ پرایمري سکول دی د جینکو، او هغه جینکۍ چې ماشومان یې د 5م نه فارغ شي 6م ته ځي، نو د 6م میډل نشته، په غونډه دره کې میډل نشته، نو هغه د هلکانو سره په دغې میډل سکول کې ناست دي. دا زه چې کوم خبره کوم چې دا 55 د دوی سره سټرنث دی. نو زه د باچا نه دا ګیله کوم چې کومه چې دا هلکان چې دي او دا جینکۍ ټوټل 55 دي، په کمره کې ځان سره 55 ځای دی. زه 100 کسان کم ځای کېنوم، په سر یې کېنوم. ټیچر خو په اوږه نشي کېنولی. ایون دومره کنجسټډ کلاسز دي چې ټیچر په کلاس کې مومنټ نشي کولی آزاد، د دې ځای نه هغه ځای نشي تللی. داسې خو بیا لیکچر ډیلیوري چې دا هغه هم نه پرووایډ کېږي که نه. سټوډنټ به څه وایي دلته ورغلی ټیچر خبره به کوي. دغه زموږ مین مسلې وې د شمنالو. دا خبرې ورته موږ کېښوې. موږ امید ساتو چې باچا به موږ سره رابطه کوي، باچا به د دې کمیټۍ سره کښېني او دا څیزونه به ورسره حل کوي. که چېرې نه حل کوي نو بیا زموږ چې کوم ځای غلط کار کېږي په دې روډ کې څوک هم ټیکهدار یې موږ به اواز ورته کولم کوله خبره به کوو، بیا به خفقان نه وي، بیا به ګیلې نه وي. او دا غونډ زموږ سره پارټو خلک ناست دي، د هرې پارټۍ لیډرشپ په دې کې ناست دی. دا هره پارټۍ لیډرشپ په زموږ سره بیا روځي او موږ دې لره واتساپ ګروپ جوړو. فلحال موږ د سټرایک اعلان دوی ته بالکل نه کوو، ځکه چې به کار روډ په زموږ چې کوم کارونه پای باندې کار شروع دی، کار پې کېږي، خو ډیمانډونه دي هغه په خبرو کې کېږي. نو د هغې نه پس نه دی موږ ټي ایم او صاحب ته دا خبره کوو چې تاسو چې کوم شمنال ته کوم 2 هلکان رالېږلي دي ټي ایم او، تاسو صفایله رالېږلي دي. صفایي تصویران به زه د هلکانو ته ورکړم، دوی به تاسو به سوشل میډیا ومښئ. صفایي هغه نه کوي، نو دا تا موږ ته رالېږلي سره دي. که چېرې دوی صفایي نه کوي او زه به نن د ټي ایم او نمبر هم پیدا کړم، زه به سره رابطه هم وکړم. که چېرې صفایي نه کوي خپل کسان دې واپس والي. هغه هلته پرسنل کارونه کوي. پرون هغه هلک په هغې لاره کې لګیا او د ګاډۍ هغه ټیر یې خراب کړی دی. ما وی دا ولې وي دا موږ پرسنل کار کوو پای کې خراب شوی دی. هغه ټیر چې ما نن راغسته شاته ګاډۍ ډیګۍ ته مې ویشتې یم به زولو ټیک کوم. نو د ټي ایم ای سامان دی، د ټي ایم ای خلک دی او د څه دپاره دی هغه کار نه کوي، نو دوی بیا هلته کوي څه او ګندګي دومره پرته ده چې پای طرف باندې ته مېلمه نشي خېجولی. نو دا ټول څیزونه دا ټي ایم او چې دی یا چې اوس کوم کرنټ اے سی راغلی دی، ډي سی چې راغلی دی، نو دا د دې په نوټس کې موږ راولو او موږ امید ساتو چې انشاءالله په دې به دوی کار شروع کوي. د هغې نه پس اوورآل چغرزي خبره ده، موږ د ټولو خبره به کوو. ټول چغرزی زموږ دی، موږ ټول چغرزي کشران یو، د هغو بچوړي یو. خو چونکې دا مسله په سړي چې راشي چې زلزله شي، نو کار سړی کوشش دا کوي چې زه ووتی. نو موږ وایو په موږ راغلی چې زموږ دا مسله لږه حل شي، نو دوی ته به موږ ځکه چې خپل ښه نه یې کړی او چغې وم چې چغرزي له روډ نو سړی به راته اول دا وایي چې په خپله خو داسې نو چغرزی څنګه ټیک کوي. اول دا خپل غم کو د چغرزو باندې هم لګیا یو کار کو. فلحال پکې بټاړې نه د شنګړۍ چې کوم روډ دی بې انتهایي خراب دی، سنګل روډ دی چې یو ګاډی راشي نو بل به ته سې ټکه تېرېږي به. او یو علاقه نه ده، یو کور نه دی، یو هسپتال نه دی، خو لږه علاقه هم نه ده، پوره علاقه ده. نو په دغې موږ ته کار شروع کړی شي. بل د بهمپور دا کوم روډ چې دی د ایټۍ ده، په دې کار شروع کړی شي. نور چې څومره مسلې دي مشران ناستې دوی به په ډیټیل باندې وي او انشاءالله ټول به په شریکه کوشش کوو چې دا حل شي. ډېره مهرباني.